ښځه او خاوند دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې مونځ کولی شي او که نشي کولی. یوه را سره جي دا مسله وپېژنئ. دویمه را سره دا مسله وپېژنئ که یو سړي مونځ کړی دی او د هغې نه بعد دته جمع میلاو شوه، جماعت میلاو شو، نو آیا په هغه جمع کې دی په نیت د نفلو شاملېدی شي او که نشي شاملېدی؟ او که شاملېدی شي نو په کومو منځونو کې شاملېدی شي او په کومو منځونو کې نشي شاملېدی. دوه مسلې شو. درېیمه را سره جي دا مسله وپېژنئ چې د مازدیګر د جمع نه وړاندې 4 رکعته سنت غیر مؤکد دي، د کومې چې ډېر فضیلت په احادیثو کې راغلی دی، نو د هغې فضیلت څه دی او د هغې د کولو بهتره طریقه سره. دا 3 مسلې را سره ضرور پیژنئ. اوله مسله جي دا ده چې ښځه او خاوند دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې مونځ کولی شو په هغه ټایم کې چې ښځه خپل مونځ کوي او خاوند خپل مونځ کوي. ټیک شوله؟ خو ولاړ دواړه یو ځای دي په یو جای نماز باندې دي، نو د دوی مونځ بالکل درست دی او د دواړو په مونځ باندې څه اثر نه غورځېږي. اگر چې بهتره دا ده چې خاوند بیل ودرېږي، ښځه بیله ودرېږي، خاوند لږ مخکې ودرېږي، ښځه وروسته ودرېږي، خو نه که دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې ودرېږي خپل خپل مونځ کوي خو ولاړ یو ځای دي، نو مونځ یې درست دی، څه اثر پرې نه غورځېږي. که خاوند جمع ورکوي او ښځه ورپسې اقتدا کوي نو بیا طریقه دا ده چې خاوند به مخکې وي او ښځه به ورپسې وروسته ودرېږي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده که یو کس مونځ کړی دی که نه او د هغې نه پس دته جمع میلاو شو، جماعت میلاو شو، نو آیا په دې جمع کې دی په نیت د نفلو شاملېدی شي که نشي شاملېدی؟ نو او شاملېدی شي خو د ماسپښین او د ماسخوتن په منځ کې. یو کس د ماسپښین مونځ کړی دی او د هغې نه بعد دته جماعت میلاو شو، جمع میلاو شوه، نو دی په نیت د نفلو په هغه جمع پسې نیت تړلی شي، ځکه د ماسپښین د مونځ نه بعد نفل شته. د ماسخوتن مونځ د کړی دی او د هغې نه بعد دته جماعت میلاو شو، جمع میلاو شوه، نو هغې کې په نیت د نفلو دی ودرېدی شي، ځکه د ماسخوتن مونځ خو ده کړی خو د مونځ نه پس خو نفل شته، نو دی بالکل ودرېدی شي. خو د مازدیګر مونځ که ده کړی دی او د هغې نه پس جماعت میلاو هم شو، نو دی د نفلو نیت نشي تړلی، ځکه چې د مازدیګر مونځ کړی دی او د مازدیګر د مونځ نه بعد نفل نشته. دغه شان سحر مونځ ده کړی دی او د هغې نه پس جمع میلاو شو، جماعت میلاو شو، نو په هغې کې په نیت د نفلو دی نشي شاملېدی، ځکه د سحر مونځ کړی دی او د سحر د مونځ نه بعد بیا نفل روا دا چې کوم دی نه دي. دغه شان د ماښام مونځ ده کړی دی او د هغې نه بعد جماعت میلاو شو، نو په هغې کې په نیت د نفلو نشي شاملېدی، ځکه دا 3 رکعاته دي او نفل 3 رکعاته دا چې کوم دی نه کېږي. دا مسله هم وشوه. درېیمه مسله د مازدیګر د جمع نه وړاندې 4 رکعاته سنت غیر مؤکد دي. غیر مؤکد دي که چا وکړه نو ثواب یې ډېر زیات دی او که چا ونه کړه نو څوک پرې ګناهګارېږي نه. نبي علیه السلام مبارک به دا کول او یو حدیث مبارک کې راغلی دي چې نبي علیه السلام داسې کس ته دعا کړې ده چې الله دې رحم په هغه بنده باندې وکړي څوک چې د مازدیګر د جمع نه وړاندې 4 رکعاته مونځ کوي. دغه 4 رکعاته سنت غیر مؤکد دي. نو که یو بنده غواړي چې په ما دې د الله رحم وشي او بیا د نبي علیه السلام د دعا چې کومه ده نو د هغې په قبلېدو کې هېڅ شک نشته، نو که یو بنده غواړي چې په ما دې الله رحم وکړي او روزانه دې رامانې وکړي نو دی د مازدیګر د جمع نه وړاندې 4 رکعاته سنت کوي، بس نیت دې د سنتو تړي، مؤکد او غیر مؤکد ویل پکې ضروري نشته. 4 رکعاته سنت مونځ کوم په دې ځر وخت د نن مازدیګر، بس نیت دې تړي. ټیک شوله که نه؟ او د دې د کولو بهتره طریقه څه ده؟ نو بهتره طریقه دا ده چې نیت دې د 4 رکعاتو سنتو وتړه، نو چې کله په 2م رکعت کېناستې نو په عبدهو ورسولو باندې مه پاسه، هغې پسې درود شریف مو ووایه او بیا ورپسې دعا مو ووایه، او چې سلام دې لا نه دی ګرځولی نو پاسه 3م رکعت ته، نو 3م رکعت به د سبحانه نه شروع کړي، سبحانه نه به شروع کړي او 2 رکعته به باقي دغه طریقې سره وکړي. دی بهتره طریقه ده. خو که چا په دې بله طریقه وکړه چې په عبدهو باندې پاسېدو ټیک شو او هلته د الحمد نه بسم الله والحمد نه شروع کړه، نو دغه طریقه هم درسته ده او په دغه طریقې هم سنت څه شو؟ ادا شو. دا 3 یو ډېرې ضروري مسلې وي. ستاسو به مهرباني دا وي چې په خپلې هم زده کوئ او څومره ملګرو سره چې شیر کولی شي شیر یې کړئ چې څوک هم پرې عمل وکړي، نو ګورئ د هغې په ثواب کې به زموږ هم ستاسو حصه وي. وصلی الله علی النبي الامین.